مسلمانانو ځینې انسانان او نوجوانان داسې دي چې هغوی خپل شهوت په خپلو لاس سره پوره کوي. مطلب دا شو چې خپل لذت د خپلو لاسونو په وجه باندې پوره کوي. نو دې باندې الله جل شانه ډېر لعنت لګي په دې انسان باندې. ډېر نقصانات دنیوي او اخروي. دنیوي دا چې د انسان کم چې دا انډای محسوسه ده نو دا دې سره کمزوری کېږي. عزتمندو مسلمانانو دا رګونه چې کم دي دا دې سره کمزوري کېږي، ضایله کېږي. داسې وخت راشي چې دی به د واده دپاره هغه طاقت د کې پاتې نه شي. عزتمندو مسلمانانو بل دا چې د انسان باندې په مخ کې هغه نورانیت ختم شي. عزتمندو مسلمانانو بل فرشتې هم په د باندې لعنت لګي، ځکه د یوې ګناه دپاره د خپل ځان تباه کوي، خپله ځواني تباه کوي. عزتمندو مسلمانانو او خوی نقصانات دا چې بعض علما فرمایي چې د کم انسان دا کارو کې لګي، یعنی په خپل لاس سره خپل منی خارج کی او خپل لذت حاصل کی، د آخرت کې به ډېر په نقصان او په حسرت کې دی. ځکه چې د انسان د لاسو نه به هغه ماشومان جنکۍ او ماشومان هلکان دا لکه د باران د څاڅکو غورځېږي، ځکه چې د په دنیا کې خپل خواهش په لاسو باندې پوره کوو او خپل لذت هغه په لاسو باندې پوره کوو. نو لږ خواهش دپاره او لږ مزې دپاره زه خپل آخرت او خپله دنیا تباه کوم. مسلمانانو ځکه چې دا ډېره عظیمه غټه ګناه ده او نن سبا نوجوانان په دې کې اخته دي. هلته د یورپ او د بهر ملکونو نه ورته هغه کم چې دغه بربنډ جنکۍ بربنډ هلکان ورته ښکاره کوي او د هغې په وجه هغه دې ته ګوري خپل هغه لذت پوره کوي. نو عزتمندو مسلمانانو په خپل ځانونو باندې رحم وکړو، دې ګناهونو نه ځان بچ کړو، ځکه دا ډېر نقصاني دي او انسان باندې لعنت الله جل شانه رالیږي. نو د لږ لذت دپاره بیا انسان ډېر خفه. عزتمندو مسلمانانو کله چې انسان د ګناه وشي نو بیا ډېر خفه د 2-3 منټو لذت دپاره خوند دپاره زه خپل آخرت خپل او دا د څونه د شرم خبره به چې په آخرت کې غونډو خلکو مخکې مور او پلار او خویندو او د ښځې او د هر چا مخکې زما د لاسونو نه دغه ماشومان غورځېږي، دا به څونه د خفګان خبرې، څونه د شرم خبره وي. زه نن ګناه د هر چا نه پټومه، لیکن هلته به د الله جل شانه په دربار کې 18,000 قومه ولاړي او انسان به دغه ګناه کې مفتلی او دغه سخته کې مفتلی او د لاسونو نه به دغه ماشومان غورځېږي. نو راځئ نن د دې ګناه نه توبه وباسو او یو عزم وکړو، یو په خیر اراده وکړو چې انشاءالله زه به دې ګناه ته نه نږدې کېږم. د هغې نه د بچ کېدلو یو غټه طریقه دا هم ده چې کله انسان په تنهایۍ کې یعنې یوازېوالي کې دی خپل هغه عورت له لاس نه وړي، دی فحش فلمونه فحش ډرامې نه ګوري، فحش تصویران نه ګوري، د دې ګناه نه بچ. کله چې باتروم ته انسان ننوځي ځان سره د غټ موبایل نه باسي او هلته هم په خپل هغه اندای محسوسه باندې لاسونه ګوتې نه وي، ځکه او بله دا دعا دی وایي اللهم اني اعوذ بک من الخبث والخبائث. د دې دعا په برکت باندې هغه خبیث شیطانان او خبیثې شیطانانې الله جل شانه به د هغې نه دله پناه ورکړي، ځکه چې کله انسان باتروم ته ننوځي نو دا دعا ونه وایي، د هغې وجې نه په شیطان په دې انسان باندې الله جل شانه مسلط کړي. نو هر یو کار کې الله جل شانه زموږ دپاره عزتمندو مسلمانانو هغه اسانۍ ږدلي دي، لیکن موږ او تاسو په خپلو ځانونو باندې رحم کوو. راځئ نن خپل ځانونه د شیطان او د نفس نه بچ کړو، ځکه چې دا ډېر خطرناک مرض